فرشتو مخ کے پدے مخ د ځمکه پیریان لیدیو، پیریان الله مخ کې پیدا کړیو، پیریانو یو بل سره قتل و قتال کول، یو بل بے وجل او پدے ځمکه کې فساد کاو. نو فرشتو دغه تو قتل چې دا خلیفہ په ځمکه کې پیدا کې اب هم لکه د پیریانو غوندې وي، دی به هم په ځمکه کې فساد کوي او قتل و قتال به کوي. نو فرشتو الله ته وی الله پزمکه کې نور مخلوق ما پیدا کوا، زمون خدا رہے دا، ځکه مونږ د پیریانو حالت پزمکه کې لیدلی دی. دی بم یو بل سره قتل و قتال او جګړې کوي او فساد به کوي، الله ته به خپه بیا. د فرشتو د الله په خفګانو الله بیا به ته خپه. او که عبادت له پیدا کې نحن نسبح بکم بحمدک ونقدس لک، خدای منست عبادت کے اوکنا بل چاہتا ساجد. اللہ وی انی اعلم ما لا تعلمون، مالا چے کما پویشتنو اغا پویستاسو نشتا یو خلیفہ پیدا کم. شیطان دا خبری وورے دے ام پی پیشو ذکا دی برا پا فرشتو کی اسیدہ دمر عبادت دی شیطان کڑیو ادا غخبل عبادت پا ذریعہ اسمان تا رسیدہ لیو او دا فرشتو پڑھلا کی بالتا اسیدہ. رب العالمین دا آدم علیہ السلام دا جوڑولو دا پارا دا زمکن خور خطر آغون رکلا او اغا خور پا جنت کی یوزے کی دا غین دا آدم علیہ السلام یو تابوت جوڑک لا روح پکنو اچولے. نو فرشتی بم پی گردے دے کہ ردن با خلیفہ دا اللہ جوڑے گی او شیطان بم پی گردے دا کہ ردن با خلیفہ جوڑے گی. شیطان چراغ دیلے تنگلے ورکل دے خیٹلا چور اکلا تنگ تنگی کول ایروی شی نقصانی دی خواہ دکا کم شی چے تنگ تنگ کئی دری دا خراب شیوی، کم اونا چے تنگ تنگ کئی ادن ندر یغا خراب ہے، او کم لرگے چے تنگ تنگ نکی دن ندر نی غیر قیمتی وی. نو چے دا خیٹ لے تنگلے ورکلو ڈڈوالے تے معلوم کو چے دا خو تنگ تنگ کئی دن ندر دے ویشی کے نقصانات دیر دی. دا اقتی وقت نرد پلکی گوری حسد دا حضرت آدم علیہ السلام سر پروت. عبادت برزکم پاسمانونو کے او خلیفہ اللہ بل جوڑائی. پیریان شتا زما بچی و زما اولاد پکار دی کہ ما تا حکمو کی جدا خلیفہ گان شی، نو بل با خلیفہ پیدا کئی بغض حسد واغشت. کلچ حضرت آدم علیہ السلام کے اللہ روح واچو او انسان تے جوڑ کو، نا اللہ حکمو کو دے ٹولو تا دیم پکی موجودو خو فرشتے زیادے وے دے پکی کمو اسجدو لے آدم ذیکن دے آدم تا سجدو کے فسجدو الا ابلیس ٹولو فرشتو سجدو کلا. سرد دے چے فرشتو دا مشورہ ورکڑے ہو چے میں پیدا کون اگی شیطان نے مشورہ نو وقتے شیطان تے نووی دے چے آدم پیدا کون، شیطان دا نووی دے کہ میں پیدا کوا او فرشتو داوی دے کہ اللہ میں پیدا کوا. نو پکار دی چی بغض کوا حسد کوا چی فرشتو کرے چی اللہ من قدرتوی میں پیدا کوا نو تاول پیدا کوا. اللہ من خوی چی خلیفہ تا ضرورت نشتا تاول دے جوڑ کوا یرا من قوت سجدہ نکو نا فرشتو داو نوے بس یو خپل مشورے دا خپل پوئی متعلق اللہ لورکلا او بیا دا اللہ دا فیصلی مطابق دا اللہ فیصلی تے سرخ کا تک اللہ توے چی سجدہ و توکا ادرے گا سجدہ ورتکو. حضرت آدم علیہ السلام تا طول فرشتو سجدہ وکلا ابلیسو نکلا چی فرشتو سرو چت کا وے قتل چی دے سپیر خو نکلا ناغی دوے مدہ شکریہ دا وجہ وکلا. شکر دے اللہ چی منگ دا سے سپیر نیو لکا دا سپیر چی اللہ دے تپوس کئی ما منعکان تسجد لما خلقت بیدیا، ما پخپل قدرت او پخپل لاسونو یو انسان پیدا کہ یو خلیفہ تاولی ورطا سجدونک سو چل لے دا ما اڈر درتاو ما پیدا کرے لے دا خو زما حکم منلو وی خلقتنی من نار و خلقتہو من فیل
زما شان زه دومره راکوټې نه یم چې زه ترې سجدې کو زه خو ډېر اوچت شی یم د اور نه پیدا یم رڼا کوي رڼا لمبه کوي اور اوچت بره خیجي خټې نه دی پیدا دی تک توره خټه سخا بدبویه خلک پې پلیتي ګندګي او خپېږ دي نو ما له څه مناسب دی چې زه درته سجده وکړم فرشتو دا ونه وي چې مونږ د نور نه پیدا یو د اور څه شی دی نور رڼا ده رڼا اور څه شی ګوره حسد یې وکړه د آدم علیه السلام سره چې تا د خلافت دا لوی منصب دله ولې ورکې ما له ولې نه راکې زه له ده نه مخکې پیدا یم دې زما نه وروسته پیدا شو ما عبادت کړی دی دې بلاکۍ زه د اوره پیدا یم دې د خټې نه پیدا او زما بلا بچي دي په مخ د ځمکه نو ما له ولې خلافت نه راکې چې دله ورکې دا حسد د وجې څونه ګناهونه پیدا شو یو یې کبر وکړو حسد سره کبر لازمي دویم د الله سره مقابله وکړه د الله حکم یې ونه منه او دریم الله سره په مقابله کې پرېواز الله ورته وي ښه دی ونه کړ وي ښه مې کړي ګورو به ګوره الله ته یې بډې ووالې ګورو به دې به ته خلیفه کې او د بچي به په دنیا کې پیدا کېږي یا هر ځای کې چې پیدا کېږي زه پوه شه او د دې بچو سره پوه شه دله به د هر طرف نه په د حمله کوم د مخې نه به یم پې کوم د شا نه به یم پې کوم د ښي طرف نم د ګس طرف نم د بره طرف نم او چې الله ستا کم د ده نه امیدونه دي یو به نه پوره کېږي وه خدای سره مقابله شه حسد دونه خطرناکه ګناه ده نو په اسمان کې لومبې حسد دا چا وکړه دا شیطان وکړه ابلیس په ځمکه کې بیا لومبې حسد چا وکړه د آدم علیه السلام زوی قابیل دا بقیده وه چې د آدم علیه السلام بیبي و حضرت حوا علیه السلام د هغې نه به دوه بچي برخ پیدا کېدل یو به هلک و یو به جینۍ و یو غلطه خبره مشهوره ده وي سار به هم بچي کېدل او مازدیګر به هم کېدل دا دروغ دی دا غلطه خبره ده لکه سین کې عام د انسان په نهه میاشتې کې یا څه کم زیات اولاد کېږي دقسې بچي به پیدا کېدل خو الله به زر زر لویول نو کم الک سره چې به کومه جینۍ پیدا شوه هغې سره به د هغه نکاح منه وه او بل کال نه چې به کوم الک او جینۍ پیدا شو د هغې به هم یو بل سره نکاح منه وه د یو کال الک له به یې د بل کال د هغه بل برغونې خور په نکاح کړه او د هغه بل برغونې خور به د دې مخکني برغونې رور سره په نکاح کړه اتفاق دا چې قابیل سره کومه خور پیدا شوه خشته وه ښکلې او حابیل سره چې کومه خور پیدا شوه خشته نه وه ښکلې نه وه حضرت آدم علیه السلام د الله د فیصلې مطابق او د شریعت د قانون مطابق دواړه زامن کېنول قابیل ته یې وی د حابیل برغونې خور به تا ته په نکاح کم او حابیل ته یې چې د قابیل برغونې خور به تا ته په نکاح کم قابیل د اوچت شوی دا ولې دا چېرته کېږي زما خور ما سره چې پیدا ده ښکلې ده هغه ما له مناسب ده ځکه زما برغونې پیدا ده او حابیل پیشه او خپله خور یې پیشه زه خپله خور دله نه ورکوم دې کو ما ولې اوچتی مشر زیم مخکنی قابیل پیدا مشر زیم اور زما ښکلې ده او دا ته دله ورکې دا نه منم ګوره حسد یې وکړه د حابیل سره حسد وکړه چې دې به څنګه زما خور په نکاح اخلي نو څومره ګناهونو کې مبتلا شو یو ګناه خو یې دا شو چې د آدم علیه السلام پلار یې دی هغه سره یې ډغره وواله دویم د خدای پاک حکم یې ونه منه الله سره یې ډغره وواله او دریم څه کوي شیطان راغی وسوسه یې ورته واچوله وی هر کله چې ستا دا خور به هغه ته په نکاح کېږي ځکه دا قانون دی وی څه وکړم وی دا رور دې مړ که لار به درته خالي شي آدم علیه السلام دواړو ته بچې یو چل درته ښیم قرباني وکړې چې د چا قرباني قبوله شو او په حق یې ځکه زما خبره خو منې نه هغه زمانه کې به د خیرات د قبلېدو دا طریقه وه چې د بر نه به اور راکوش و هغه شی به یې وسوځو نو چې د چا خیرات به قبول و اور به سوځاو
او چې د چا اور به خیرات اونه سوځه او دا به د نه قبلېدو نښه وی قرباني وکړې نو د قابل به پټي کرل زمیندارو او حابیل به ګډان او چیلې ساتلې حابیل نو حابیل لار یو خشته ښکلې ګډې راوست او هغه یې د الله په نوم ذبحه کړ او په یو غر د پاسې هغه غوښه کېښونه او قابل کې هغه فطرت پروت و دشمني حسد د خپل پلار خبره هم نه منله هغه سسخا غنم منم غله راواغېسته او دا د خدای په نوم خیرات په یو غر یې کېښوده اور راغې د حابیل هغه ګډې وسوځاو او د قابل هغه غله هغه سخا قبوله نه شوه آدم علیه السلام ورته ولیکم وګوره وي د هغه قرباني قبوله شوه ستا قبوله نه شوه په حقه دی او ته په ناجیز یې نور هم حسد زیات شو چې ښه د هغه قرباني قبلیږي او زما نه قبلیږي نه منم د پلار را فیصله حضرت آدم علیه السلام حج لاړ او قابل را لګي شو شیطان ورته وسوسه واچوله وی دا ورور د ملکه لار به درته کولوش او که دا ورور د جمدي وي نو ګورې ستا دا خور هغه له خامخا ورکوي بس اوچت شي او کاڼې راواغېسته او دې حابیل ته وایي د دې فیصلې نه صبرېږي او که نه صبرېږي مړ دې کو او دا خو د ما د پلار وینا ده د ما پلار پیغمبر دی او دا د خدای وینا ده وی وجنم دی وی که ته مې وجنې ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف الله زه د الله نه یریږم که ته مې وجنې مړ مې که خو زه لاس در باندې نه پورته کړم قابل لګي شو حابل یې مړ کړ حضرت آدم علیه السلام راغلی دی حج له بیت الله له چې واپس ځي علماء لیکلی دي نو بعضې څیزونه بدل بدل دي په بعضې اونو کې میوه نشته په بعضو اونو کې غنې او ازغي پیدا شوي دي بعضې څیزونه ورته بعضو کې میوه شته خو چې راشقي ترخه ده الله داسې شوي دا خو دا ځینې میوه ترخه شوې ده او ځینې میوه خوږه ده بعضې بوټو کې میوه نشته بعضو کې ازغي او غنې پیدا دي حضرت جبرائیل علیه السلام والا راغی وی دا انقلاب په دې مخ د ځمکه ولې راغلی دی وی دا ستا یو زوی قابل لګي شوی دی هغه بل یې وجلی الله پې دومره خفه شوی د زرګونو لکونو کروړونو اربونو بوټو نه میوه ختمه کړه او د ډېرو اونو میوې ترخه کړه او په ډېرو بوټو کې غټ غټ ازغي را پیدا کړه دا د حسد وجه ده حسد د وجه نه بغض پیدا شو او بیا دا بغض چې کله پیدا شو د حسد د وجه نه بغض پیدا شو د پلار خبره ونه منله د الله خبره ونه منله او بیا د حسد د وجه نه رور مړ کړ او دنیا کې څومره لوی انقلاب راغی رور چې مړ کړ اوس شیطان خو سړي ته د شیطانۍ چل ښي د روغې چل خو ته نه ښي اوس به د رور سره څه کوو په اوږه به یې ګرځو کله به یې یو خوړه او کله به یې بل خوړه دې سره څه وکړم دا لومبی قتل و چې په مخ د ځمکه موجود شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لومبی د قتل د مسلمان بنیاد قابل کې خود نو تر قیامته پورې چې څومره خلق قتلونه کوي د قاتل چې څومره ګناه کېږي د دې ټولو برابر ګناه به د قابل هم کېږي حسد دونه خطرناک شی بیا یو کارغه راغی بل کارغه یې مړ کړ الله ورته چل ښه نو بیا چې را کم کارغه لګي شو بل یې مړ کړ نو هغه په ځمکه کې لتې ووالې ووالې ځان لی کنده او کنستا نو په مخو کې هغه مړ کارغه راوسته نو په هغې خوره کې واچو او خور یې پې د پاسه واچولې یې اوهو دومره مې چغې والې او دومره مې رور مړ کړ او طاقت مې دومره نشته چې د کارغه نه مې هم عقل کمزورې دی هغې له د خښولو چل ورته و ما له د خښولو چل نه راته نو کنځیو کې کنستل او حابل یې پکې واچي دا د حسد وجه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دا کافرو پسې دشمني کول منوره کې غټ کافر و عبدالله ابن ابی هغې دشمن
دا حسد د وجه نه منافق و منافق په خولې به باقاعده کلمه وي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله بالکل په خولې به کلمه موږ به هم کو جمعات کې د نبی علیه السلام سره او د هغه په حکم به جهاد ځم ته جهاد څومره ګران کار دی لیکن د حضور پاک سره حسد و حسد د هغې حسد د وجې منافق یو ځل حضور پاک دی او صحابي تپوس کو په مدینه شریفه کې دا لومړۍ زمانه وه چې په لاره ځي نو ګډ وډ خلک ناست دي پکې مسلمانان هم ناست دي او پکې مشرکان هم ناست دي یهودیان هم پکې ناست دي او دا عبدالله ابن ابی د منافقانو سردار دی هم پکې ناست دی خو دې وخت کې لا ده دا نفاق نو اختیار کړی لا دغه وخت کې کافر و پیغمبر علیه السلام چې په لاره ته نو په یو څاروي باندې سور و د هغه څاروي دوړې اوچتې دی د پوزه پټه کړه داسې او نبي علیه السلام ته په سپک نظر وکتل ای سړیه وایي په موږ دوړې مه راالوځوه او ستا د دې څاروي دا بوی په موږ ښه نه لګي هلته کې دا څاروی دی خوا بوځه ورغ حسد یو حسد حضور پاک مبارک زر د څاروي نه کوشو ورغې سلام یې واچ د قرآن شریف یو څو آیتونه یې ورته وویل او دې ټولو خلکو له اسلام دعوت ورکړه چې تاسو مسلمانان شئ عبدالله ابن ابی ورته څه وایي یاره وایي که دا خبرې دی دا قصې پسې دې رښتیا یي که نه نو خپل کور کې خلکو ته کوه مونږ له څه لپاره مازغه پې خرابې مونږ په دې مه تنګوه او خپل کور کې کښېنه چې هلته څوک دري دا قصې پسې ورته کوه داسې په سپک الفاظ یې یو صحابي ناسته وي د الله رسوله مونږ ته دلته وایه مونږ پې خوشحالېږو بعضې کافرانو وی نه مونږ پې خفه کېږو نه بیا وی جګړه جوړه شو پیغمبر علیه السلام هغه جګړه ختمه جلال د هغه صحابي تپوس ده الانصارو د یو قوم مشر چې څنګه ورغې نبي علیه السلام هغه ته ګیله وکړه یاره وی عبدالله ابن ابی خو نن زما ډېر سپکاوی وکړه په لاره تلم نو مې ما ته سپک وکتل او زما څاروي دوړې وکړې نو هغې ته هم په سپکه وکتل او بیا ما دعوت ورکړه نو مې راته ډېرې سپکې ووې صحابي ورته څه وایي وی د الله رسوله مه خفه کېږه وی ستا د راتلو نه لږه موده مخکې د دې ټولې مدینې او ګردونوا خلکو دا فیصله کړې وه چې دا عبدالله ابن ابی خپل مشر جوړی دی بادشاه کو د دې خپل علاقې او د مشرۍ تاج پټکې ورته په سر و دا پټکې د مشرۍ نښه ده دته یې د مشرۍ پټکې په سر و په ته چې رالې مشري لاغه برباده شوه خلک ټول تا پسې شو بیا خو نبي علیه السلام د ټولو مشر دی د صحابو د مسلمانانو مشر خو بیا پیغمبر علیه السلام دی بل څوک ونه شي کېدی نو یې خلک ستا تابع شو او ته د ټولو خلکو مشر شوې نو د ده تا سره حسد پیدا دی د دې وجې دا چلونه کوي مه خفه کېږه که ته نه وې راغلې نن به زموږ د ټولو بادشاه دی خو ته رالې د بادشاهي ختمه شوه د مشرۍ پټکې لال په خاورو کې پرېوت د دې وجې نه تا سره دی دا بغض او حسد کوي ته ګوره د حضور پاک سره حسد ظاهر کې به باقاعده کلمه مې یارېده بیا وروسته کلمه شروع کړه او منځونه به هم کول او جهاد ته به هم ته خو موقع به یې تلاش کوله چې کله به د پیغمبر علیه السلام څوک خلاف خبره وکړي چې زه هم پکې ځان وردن نه کوم یو ځل په یو جهاد کې د یو انصاري د مدینې د باشنده او د مهاجر په منځ کې جګړه راغله په یو حوض باندې څاروي اوبه کول او په هغې کې جګړه جوړه شوه چې جګړه جوړه شوه مهاجر لګې شو هغه انصاري یې په سر ووم انصاري چغه کړه یا الانصار ای انصارو راشئ شابې زما مدد وکړئ مهاجر چغه کړه یا المهاجرین ای مهاجرینو راشئ زما امداد وکړئ چې نبي علیه السلام دا خبره واورېده پې خفه شو وی دا بدبوی او څخه اوازونه خلک ولې کوي چې مسلمان دی
نو دې کې قومیت نشته چې دا زما قوم دی او دا رده قوم دی که دا هر قوم دی او مسلمان دی نو ستا رور دی دا پکې نشته چې انصار دی انصاري دی انصارو ته آواز کوي او مهاجر دی مهاجرینو ته آواز کوي دا غلطه خبره جنگ یې ختم دا عبدالله ابن ابی د منافقانو سردار په دې موقع موجودو دته چا وی هغه د مهاجر زمونږ د مدینې یو سړی ووهه نو ده خو مقومن ته ده خو د دې موقع په تلاش کې وی ښه ډېره سپکه خبره یې د حضور پاک په شان کې وکړه ډېره سپکه خبره او دا وی لئن رجعنا الى المدینة لا یخرجن الاعز منها الازل یاره وی داسې کار دی چې مدینې ته لاړ شو که نه نو موږ د عزت خلک یو او دا مسلمانان بې عزته خلک دی موږ به دوی وباسو پرې دوی نه را مهاجر به شړو یو صحابي راغی حضور پاک ته دا خبره وکړه ده خو وی چې د مدینې خلک به زما ملګري شي او نبی علیه السلام او د هغه ملګري به وباسو دا چېرته کېدی شوه د مدینې خلکو خو په حضور پاک ځانونه قربانو پته ورته ولګېده چې د خولې نه خو مې غول ووتل غلطه خبره ووته او خلک خو مې بیا نه ملګري کېږي نو حضور پاک د پسې سوال جواب وکړه عبدالله ابن ابی پسې دې خوا راشه وی تا دا خبره کړې ده نو قسم یې وکړه وی زما دې په خدای قسم یې که دا زموي دی دروغ یې حضور پاک د هغه صحابي نه خفه شو وی ګوره په دروغ غري په سړي الزام ولګاو قسمونه خوري چې دا ما نه دي ویلي او تا ویلي دي صحابي غریب خفه شو چې خدای دا خو د پیغمبر علیه السلام ته دروغجن شوم خدای پاک په قرآن شریف کې آیت نازل کړ چې دې صحابي درته څه ویلي دي ټکي ویلي دي او دې منافق بدبخته په دروغه قسم وخوړه دا خبرې کړې نبی علیہ السلام چې کله مدینه شریفې ته لاړ د ده زوی سوچه مسلمان و د عبدالله ابن ابی او د زوی نوم یې عبدالله راغی پیغمبر علیہ السلام ته کېناست وی صاحب زما پلار ستا په حق سپک لفظ ویلی دی نو ما اورېدلي دي چې تا زما د پلار د مرګ اعلان کړی نو په بل چې مه وجنه که وجنه یې نو ما ته ووایه چې زه یې مړ کوم اوس به زما د پلار سر ستا په خپو کې پروت دی حضور پاک وی نه دا دروغ دی نه په تا وجنم او نه په بل چا وجنم سره درې دا زوی ورپسې لاړ دی په لاره را روانو او د څاروي نه یې راکوز کړ او د دې ګریوان نه یې کلک ونیو دی ورته وایي د عبدالله ابن ابی هلکه عبدالله ته زما زوی نه وی یم که نه ګوره هغه خوږ زوی او د دې پلار او د زوی ډېره مینه وه یو بل سره هسې هم د پلار او د بچي مینه او زما کوږ زوی نه زما تا سره څونه مینه او ستا را سره څونه مینه وی بابا بلکل ډېر مې خوښ وی او زه دې هم ډېر خوښ یم خو زما د په خدای قسم وي چې د رسول الله مبارک د خپې دوړې ته هم زما په نیز نه رسئ تا غوندې سوونه پلاران به د هغه نه قربان کم تا د حضور پاک په حق کې د ذلیل لفظ استعمال کړی دی چې هغه ذلیله دی او زه عزتمند یم او د مدینې نه به یې وباسم توره یې ورپسې اوچته کړه وی دا سر د نه قلم کو تا د پیغمبر په شان کې ګستاخي ولې کړې ده وی شا به اوس به داسې وی چې زه ذلیل یم او نبي علیه السلام عزتمند دی هله دې پرېږدم وی ښه زه ذلیل یم او حضور پاک عزتمند دی وی بیا ووایه وی زه ذلیل یم او حضور پاک عزتمند دی وی بیا ووایه وی زه ذلیل او حضور پاک عزتمند دی وی زه اوس مې پرېښول حسد د هغه نه نه وته زویه څونه سوچه مسلمان لیکن د هغه سپېره نه حسد نوځي کوم وخت چې مري نو بیا هم سوچه مسلماني نه قبلوي او یقین یې څونه دی زوی ته وایي وی چې زه کله مړ شم نو پیغمبر علیه السلام به راولي چې جنازه په ما وکړي ورته پته وه چې دی خو په ما جنازه نه کوي او د پیغمبر علیه السلام نه به کمیس اخلي ماله به راوړې نو د ما کفن کې به د هغې کمیس شاملی مطلب یې دا و چې د هغې کمیس به د برکت نو ما ته به الله عذاب نه راکوي ګوره دونه ورته پته بغض حسد خطرناک شی دی ولې شیطان ته دا پته نه ده چې زه د خدای خلاف کوم اور ته وځم شیطان ته دا پته نه و چې آدم علیه السلام ته سجده ونه کړم ذلیل به شم شیطان ته دا معلومات نو چې د خدای مقابله کوم د خدای دشمنی کوم دنیا کې خو به وکړم خو مال آخرت کې به الله سزا راکوي لیکن حسد یې پړه کې پروت دی حسد خطرناکه ګناه درونه الله دې ته وساتي
زوی راغی نبی علیہ السلام ته وی دا الله رسول زما پلار وصیت کړی پلار مې مړ شو وصیت یې کړی یو یې دا وصیت کړی دی جنازه به پې ته کوې او دویم یې دا وصیت کړی دی چې ته به خپل کمیس راکوې چې د پلار ته لمبولو نه پس ور واچو حضور پاک زر خپل کمیس وله ورک وی دا ورته واچوه حضرت عمر راغی وی صاحب هغه منافق لري خپل کمیس ورکه دا د منافقانو مشر وی عمر دا مې وله بدل خلاص کړ د بدر په قیدیانو کې زما تره حضرت عباس نیولی شوی او د هغه کمیس نو مدي عبدالله وله کمیس ورکړی عبدالله ابن ابی دی د هغه په قد برابرو دواړه لږ لوړو نو ما وله هغه تره بدل خلاصاو او زوی ته وله وی وی چې کله جنازه تیاره شي نو ما ته ووایه زه به درځم جنازه به پې کوم چې جنازه تیاره کړو نو زوی ورپسې راغی وی صاحب د پلار جنازه مې تیاره ده حضور پاک لاړ صحابه هم ورسره چې څنګه جنازې ته ور مخکې کېده حضرت عمر ورمنډه کړې د لمنې نه یې کلک ونیوه د الله رسول په چا جنازه کې بی بی حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها هم د تهمت لګولی ابو جهل دا ګناه نه ده کړې دشمنو د پیغمبر علیه السلام مخ په مخ ورسره جنګېدلی دی لیکن کورنو کې وله ګوتې نه دي والی عتبې دشمنو شیبې دشمنو ولیدی دشمنو امیه دشمنو غټ غټ دشمنان د مکې پیغمبر علیه السلام سره مخ په مخ جنګېدلی دي لیکن د نبی علیه السلام په جامع داغ نه دی لګولی او دې سپېره خو هغه هم نه دي برېښي قرآن شریف بیا د عایشې بی بی صفی وکړله قرآن کې آیت نازل شو اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة دا خلق دا بیبیانې بری دي دا دوی چې دي دروغ وایي دروغ الطیبات للطیبین پیغمبر پاک دي بیبیانې به هم پاکې وي د پاک شخصیت په نکاح کې پلیته ښځه نشي راتلی دا پاکې دي بیبیانې قرآن صفحې ورکړه حضرت عمر ورته وایي وی دا الله رسول دا ظالم دی په دل جنازه کې فلان کی وقت کې تا پسې دا ویلی دي فلان کی وقت کې دا ویلی دي فلان کی وقت کې دا ویلی دي او تا باندې دا الزامونه لګولی دي نبی علیہ السلام ورته اخر عني یا عمر رستو شو ما مرانی سا بیا ورته عمر وی خدای قرآن کې نه دی ویلی ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم لن یغفر الله لهم ان تستغفر لهم 70 مرة لن یغفر الله لهم پتدیل او یا ظلم د خدای په دربار کې بخنه غواړي بیم نه بخم او یا کرتم بخنه غواړي نه بخم نو ته څنګه جنازه کې حضور پاک عجیبه شخصیت وګورئ که چا به بغض حسد تودی به ورسره نه کو حضور پاک ورته څه وایي وی عمره که ما ته پته ولګېده د اویو ځلو نه په زیاتې الله بخي زه به ولې د اویو نه زیات بخنه غواړم د زمانې دشمن او په کورنو چارو الزام لګول او جامه داغداره کول او ما ته الله او یا کرته ویلي چې او یا کرته بخنه غواړې نه بخم که د اویو نه زیات بخلي کېږي د اویا نه زیات وله غواړم رستو چا عمره عمر رستو شو په جلا شو عمر حضرت نبی علیہ السلام جنازه وکړه او بیا دون احسان ورسره وکړه چې د جنازې نه پس قبر ته یې په خپله کوز کړه او خپل لال مبارک هم په پاسه اوتو کړي او لحد کې کېښود چې د قبر نه روت جبریل علیه السلام دا آیتونه راوړل لا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره ګورې پام کوه نن دې وکړل په عمر چې څه ویلي ټکي ویلي دي د نن نه پس چې د دې منافق په قبر هم ونه درېږي او جنازه هم پرې ونه کړي او منافق په جنازه نه کړي دومره خطرناک دشمن ګوره ورته پته وه او حضور پاک ته قرآن شریف کې الله وایي لا تصلي على احد منهم مات ابدا په دې خلکو به جنازې نه کې ولا تقم على قبره په قبر به دعا ته هم نه ودرېږي دومره خطرناک مجرم دا د سره وجې نه د حسد د وجې نه نور څه نو د حسد و بغض و بغض حسد خطرناک ګناه ځکه حضور پاک فرمایي ایاکم والحسد دا ابو داود حدیث تے دا حسد نزانو ساتے فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب وی حسد دا سے نیکی فری لکا اور چی خشاک خوری یو پس خیدل دی دا جائز دی پس خیدل ستا ہوئی غیبتا و تا پارا بیا کی ہوئی
حسد خو دې ته وایي چې خدای دله دا علم ولې ورکړی دی، دا مال دی ولې ورکړی، دا حسن خشتوالی دی ولې ورکړی دی، دا خدای سره جنگ کول دی. او یو پسخېدل دی، غیبته ورته وایي په عربی کې. پسخېدل دې ته وایي چې خدای دله د علم ورکړ، زه ورسره حسد نه کوم. حسد کې به دا سوچي چې د ده دا علم نه وي، دا مال یې نه وي، د عزت یې نه وي، او په پسخېدو کې دا سوچ نشته خدای د درې را مال نصیب یې خو مال همداسې راکړي، د درې را علم نصیب شي بدې مې نه شي مال همداسې راکړي، د درې را حسن نصیب شي بدې مې نه شي او مال همداسې راکړي، دا بیا جایز دی. حضور پاک فرمایي لا حسد الا فی اثنین، وی په دې حسد نه غبطه مراده ده، پسخېدل. وی دو کسو ته پسخېږي، دو کسانو ته. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، یو هغه انسان چې الله ولا مال او دولت ورکړ او بیا الله ولا زړه کې دا واچوله چې شا به په نیکه لاره کې د مال دولت لګاوه، ده ته وپسخېږي. ده ووایه پله کې چې خدایه که داسې مال دې مال هم راکړی وي د ده دې نصیب شي، او که داسې مال دې مال هم راکړو چې زه هم د نیکۍ په لارو کې لګوم، دا جیز دی. ورجل آتاه الله الحکمه فهو یقضي بها ويعلمها، هغه انسان چې هغه له الله علم ورکړ، دا به نه وی چې خدای د علم دې ولې ورکړ، دا به وی چې الله ګوره دله د علم ورکړ، دې د علم په برکت د خلکو فیصلې کوي او خلکو ته ښیي خدای که داسې علم د مال راکړه د دریم نصیب شي، او که مال دې راکړو نو زه هم د خلکو منځ کې په د علم فیصلې کومه او زه به هم خلکو ته دا علم ښیم، دا جیز دی. او خراب سیز ته پسخېدل هم ګورې ګناه ده. نبی علیہ السلام فرمایي څلور کسان بیانوي، څلورو کسانو مثال ورکوي. په ترمذي شریف کې هم دا حدیث دی او په ابو داود شریف کې هم شته. یو هغه سړی دی چې هغه عالم هم دی او مالدار هم دی، علم هم شته او مال هم شته، دې دا مال د خدای په لار کې لګوي، جماعت پې جوړوي، لار پې جوړوي، مدرسې سره امداد کوي، طالب سره امداد کوي او غریبانانو مسکینانو سره مددونه کوي، حج پې کوي، عمره پې کوي، طواف لپې ځي، قرباني پې کوي، صدقه فطر کوي، ګوره په ښه ځای کې د خپل مال لګوي. یو دا سړی دی. دویم سړی هغه دی چې دې سړي ته پسخېږي، دی وایي یا الله دې سړي ته خو دې ډېر مال ورکړی دی او پویه دې م ورکړې ده، خدای را ده خو یې نصیب کې، خپه پې نه یم، الله که داسې مال دې مال هم راکړه او داسې پویه دې مال هم راکړه چې زه هم دقسې مالي زما او دې په نیکه لار کې لګوم، جومات پې جوړوم، لار پې جوړوم، حج پې کوم، عمره پې کوم، مسکین لا فقیر لا نیکانو لا ورکوم. ګوره یو مال لګوي په نیکه لار کې، بلې تمنا کوي، ارزو کوي، پسخېږي. حضور پاک فرمایي اجرهما سواء، د دواړو اجر او ثواب برابر دی. چې یو سړی دې ولید چې هغه په نیکه لار کې مال لګوي او ته ورته وپسخېږي چې خدایه که داسې مال زما هم وی ما به هم داسې کول، د هغه برابر ثواب تعالی الله درکوي. اجرهما سواء حدیث کې راځي. وی بل داسې سړی دی چې مال خو یې شته خو علم او پویه نشته، نو مال په غلط ځای کې لګوي، سینماګانې پې ګوري، ډشونه پې ګوري، پردو ښځو باندې لګوي، په جوارو کې لګوي، په مردارو کې لګوي، ورسونه ګناه ګټي. بل سړی د څلورم او یاره ته داسې مال زما وې ما به هم سینما چکر لګاو، ما به هم په کلبونو ته چکر لګاو، ما به هم دغسې شراب څکل، ما به هم دغسې په ودونو کې اسرافونه کول، ما به هم داسې د ګناه کارونه پې کول. حضور پاک فرمایي اجرهما سواء وزرهما سواء، دا هغه مخکې سړي چې هغه د ګناه په لار کې مال لګوي او دا بل چې دقه تمنا او سوچ کې د دواړو ګناه برابر ده. نو پسخېدل غبطه جیز دی، خو په نیکه کې ګورئ خراب شي ته به نه پسخېږي. نو حسد خطرناکه ګناه درو. ابو جهل کې څه چلو دی؟ حاسد و، ډېر لوی حسد یې د حضور پاک سره. نبی علیہ السلام مبارک به د شپې د قرآن شریف تلاوت کو،
د کورونو دیوالونه خو به داسې نو لکه زمونږ په شان غټ غټ او نه د پردې دا رواج و هغه زمانه کې د پردې د احکامات هم نو نازل نو چې حضور پاک په تلاوت کو نو بار به خلق اورېده نو تاسو خپله سوچ وکئ چې د قرآن شریف تلاوتي او بیا د نبي علیه السلام د مبارکې خولې نه چې هغې کې خوند به زونو د خلکو مخکې به دا مشران کافران نه راتلل او پټ به راتلل چې موږ د ده نه څه واورو چې دا دې څه وایي که د خلکو مخکې اورو بیا به راباندې خلک بدګمانه شي چې په خپله اورئ او موږ ته منې کوئ 3 کافرانو په مکه کې دغه زمانه کې غټ غټ کافران یو ابو جهلو یو اخنس ابن شریق یو ابو سفیان رضی الله عنه وروسته مسلمان شوی دا 3 والا د شپې په تیاره کې راغلي دي او د پیغمبر علیه السلام د کور نه یو ځای بل ځای ناست دي چې د ده دا خبرې مونږ واورو د شپې په زوره دا دې چې څه وایي چې دا دې څه وایي ماسخوتن نه پیغمبر علیه السلام د قرآن شریف تلاوت شروع کړی حضور پاک هم د کشف خاوند نو ښه شوق سره لګیا د تلاوت کوي په شوق سره تلاوت کوي او دا 3 والا ورته دا قصې ناست دي او هغه تلاوت د پیغمبر علیه السلام اوري چې رڼا لګېدلې ده او حضور پاک مبارک تلاوت بند کړی دی او دوی 3 والا روان شوي دي نو په لاره یو بل سره ملو شو یو بل ته یې څه دی کول پوه شو په یو بل که نه او تاسو کول بل ورته وایي تاسو کول ولې راتلې د اخنس ابن شریق کې سپین ږیری و دی ویل هلکه داسې کار دی چې بس په یو بل ښه پیږو موږ ته پته ده چې څه له راغلي یو د دې هلک دې خبرو اورېدو له راغلي یو خو داسې به کوو چې بیا به نه راځو که دا مکې دې خلکو مونږ ولیدو چې دوی خو مونږ منې کوي او په خپله ټوله شپه راځي او د قرآن اوري دا ټول به ګوري مسلمانان شي نن به زمونږ دا فیصله یو بل سره کلکه خبره وي چې بیا به دله نه راځو پرېښه چې ماسخوتن شو د هر یو پله کې دا سوچ دی چې نورو دوغو قسم کړی نه راځي راشه زه به لاړ شم بل هم وایي بل هم وایي ځکه پله کې هغه خارخ لګېدلی دی د حضور پاک د مبارک خولې د قرآن شریف د لوستلو د خارخ پله کې پروت بیا هر یو راغلی دی ځایونه یې بدل کړي دي یو ګوټ کې ولاړ دی بل ګوټ کې بل ګوټ کې نبي علیه السلام مبارک بیا د شپې د قرآن شریف تلاوت کو دوی ورته غوږ ایښولی دی چې سار پرې روان شوي دي بیا یو بل سره ملو شو یاره که تاسو چې قسم کړو چې نه به راځو وی تا چې کړو چې نه به راځو بل ته وی تا چې قسم کړو یاره بس غلطي مو کړه ښه خو بیا به نه راځو ته د مکې دا خلک نو نه خبر شو چې مونږ ته منې کوي او په خپله ټوله شپه ورته ولاړې ور دا ټول مسلمانان شي یقین وساتئ په 3 شپه بیا را روان شو او هر یو لکه وي چې دا نور دوه نه راځي قسم یې کړی راشي زه به لاړ شم نور خو څوک کس نه راځي خو دا خارخ لکې لګېدلې دا څونه خشته اواز دی دا څومره خوږې او ښکلې خبرې دي لږ یې واورو بیا شپه ورته تېره کړې سهار بیا یو بل سره ملو شوي بیا یو بل سره قسمونه کړي چې نن نه پس به نه راځو چې سهار وختي شو که نه اخنس ابن شریق پکې سپینګي کوټی راواغشت لاړ د ټولو نه مخکې ابو جهل ور یې ورته ووه د ده نوم عمرو ابن هشام درې ورځې تاله دې هلک دا خبرې واورېدې رښتیا وایه ستا دې په خپلو خدایانو قسمې دا هلک څنګه دی او دا خبرې څنګه دی وی اخنسه چې قسم دې راکړه که نه دا رښتونی پیغمبر او چې دا څه وایي دا راده خبرې نه دي دا د بل چا خبرې نه دا راده کېدی نه شي وی ملګري کېږو نه ایمان پرې نه راوړو وی چپ مشر زیم او پیغمبري دته ملاویږي د عربو مشر زیم پټکې د مشرۍ زما په سر جرګې زه کوم فیصلې زه کوم عمر زما زیات او پیغمبري دته ملاویږي ولې دې پیغمبر شي ګوره حسد یې هلکې راغلی ابو سفیان له ورغې ورې ورته ووښ چې بار راووت ابو سفیان تا 3 ورځې له دې هلک دا خبرې واورېدې رښتیا وایه وی چې رښتیا را باندې وی دا هلک دروغجن نه دی او چې دا کمې خبرې د ده مونږ واورېدې زمونږ په لکې لارې جوړې کړې دا راده خبرې نه دي دا د بل چا خبرې نه دی رښتونی پیغمبر نو ابو سفیان ملګری کېږي نه وی ښه یو یتیم به راځي زمونږ به مشر کېږي د قریشو سردار خزیمه لوی قوم ما پسې ولاړ دی
ګوره د دواړو په لکې هغه حسد و ابو سفیان نه خدای رستو حسد ویت الله مسلمان کا او ابو جهل په هغه حسد کې پاتې شو مورسم نو صرف دا حسد چې دا هلک دی کشر دی دی ولې مشر شو دی یتیم دی دله خدای ولې پیغمبري ورکړه د خو مور هم په ماشوموالي کې مړه ده مال دولت هم نشته دی به څنګه زموږ مشر او پیغمبر به یو زموږ بادشاه وی دقه حسد کوم دی ته ابو جهل رسو عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرمائی وی د بدر په جنگ کې زمانه یو طرف ته بل طرف ته دوه لکان ولاړو د یو نوم معاذ بل معاوز وی د یو را باندې سکونډار او لګول چې ما ورته وکتل وی داسې کړې ما څه وخت کته که ما چې بچې ولې وی ابو جهل پیژنې ما چې وی ما ته څه کوې وی لاول خو زه ویرېدم چې خوا کې مې یو خوا هم نوجوان دی بل خوا هم نوجوان دی جنګ کې سړی په مرګري ډاډي که دا رانو تښتېدل څه به کېږي وی ما ته ابو جهل پیژنې مې ورواره ته پې څه کوې یاره وی زموږ د پیغمبر لوی دشمن دی او که ما نن ولید نو یا به زه مخکې مرم یا به دې مخکې مرې خوا کې مې رور ولاړ دی ګورې هغه ته غږونه وی دی چې هغه رور یې سکونډاره ولګونه وی چې مې غوږ ورښکته کړه سوراره څه وی وی ابو جهل پیژنې ما وی او ته پې څه کوې یاره وی زموږ د پیغمبر لوی دشمن دی او که ما ولید یا به زه مخکې مرم یا به دې مخکې مري وی زړه مې غټ شو ما چې شکر دی لکان خو واړه دي خو مضبوط دی ابو جهل دا ښکاره شو ما ورته اشاره وکړه چې هغه دې په هغه اس دی سور دی دواړو ورمنډې کړه بېغمه حضور پاک ته چې جنگ ختم شو وی څوک به لاړ شي ابو جهل به وګوري چې زه شو عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی وی زه ورلو وی ده کې لږه غوندې ساه وه لاس خپې یې یخ ورکولی نه شو وی زه ماشوم هم یو څپېړی مخکې والی وم مې چې راشه خپل بدل ته واله ای په دې سینه مې ولې یو مضبوط توپ و وی ما ته وی د پلان کې بیا دومره لوړه سینه ولې د چالي دي وی مې چې سینه خو دې لوړه ده خو سر ده نه پرې کوم وی څه پې کې مې چې پیغمبر علیه السلام لی وړم وی راته وی چې زما سر پرې کې لږ اوږده دې پرې که دې سینې سره چې زما سر په نورو سرونو کې پروت د سردار سر به ښکاري مې چې دا ارمان د لره جوم اوږد پرې کوم خو یو تپوس ته نه کوم چې کوم اوس خو اسې مرې ملګري درنه وتښتېدل او چاله مې ورپسې راویسته چې دا دله په دې مره ږدم اوس دې د نبي علیه السلام متعلق څه خیال دی دا وایه وی راته وایي چې زما د پلات او په عزه او په منات قسمي په خپلو خدایانو چې د کم وخت نه د پیغمبرۍ دعوه کړې وه او په هغه ورځ مې څومره بدي شو نن مې هغسې بدي شي دومره حسد دومره بغض دومره کبر پیچاله مې پې کېښود او سر مې ترې پرې کړ او نبي علیه السلام مبارک له مې راوړو خپو کې مې ورته وغورځو هذا رأس عدو الله ابي جهل دا د الله د دشمن د ابو جهل سر دی واله د الله رسوله حضور پاک د شکریې نه د الله د شکریې دپاره سجده وکړه او لمونځ یې وکړو دا حسد دی ګوره ابو جهل یې کم ځای ته ورسو شیطان یې کم ځای ته ورسو عتبه امیه کم خوا رسول او عبدالله ابن ابی د منافقانو سردار یې کم خوا رسو قابیل یې کم خوا رسو حسد خطرناک شی دی خدای دې ته موږ ساتي حسد نه توبه وباسي او د چا به څوک څوک کی یو سړی چې چا سره حسد کوي دا ګورې خدای سره جنګ کول دی ځکه دا نعمت چې ته ویدلی دی دا نعمت ولې ورکړی دی دا خو الله ورکړی دی نو ته په خدای اعتراض کې دا مال د ده ولې دی هلکه الله ورکړ خدای نه پوهېږي څه تا خو په خدای نه ناپوهه ګمان وکړه چې خدای جوړ نه پوهېږي زه پوهېږم دا حسن دی ولې ورکړ او دا علم دی ولې ورکړ د عزت دی ولې ورکړ دا هر څه الله ورکړي دي نو دا داسې حال چې د الله غلط کار کړی دی او یا دا خیال چې الله نه پوهېږي نو دا خو ته په خدای سره دشمني کې خدای سره دغه دی ظالمه او یاد وساتئ اوبه کې د چا څه چې څوک چا سره حسد کوي نو لږ ورې خپل خوري زه اکثر طالبانو ته دا وایم د حسدي سړي دپاره دا سزا ډېره ده چې هغه خپل خوري بل چا ته ضرر نشي رسول ځان له دې هغو خوړه نیکبخته دې په ځای تلاوت وکړه ذکر وکړه داسې کې چې د حسدي غیبت به کې دا د یوه ګناه وګټله
چې د حسدي ورسره دروغ به پې ویل دا د دویمه ګناه وګټله، چې د حسدي بغض به ورسره کې دا د درېیمه ګناه وګټله، چې د حسدي ډز به پې کې دا د څلورمه ګناه وګټله، چې د حسدي روانه به ورسره کې دا د بله ګناه وګټله. څومره ګناهونه شو چې چا کې حسدي کبرجلي کبر به کې دا د بله ګناه، او دا ټولې ګناهې کبیرې د غټې غټ ګناهونه دي. قارون د موسی علیه السلام د تره زوی و، د تره دکه د تره زوی، هغه هم حسد و موسی علیه السلام سره. دا موسی دی ګوره د فرعون په کور کې لوی شوی دی، د فرعون غلام دی او د هغه کور کې لوی شوی دی، او بیا بارې ټول وخت تېر کا او هغه ته پیغمبري میلاو شوه او ټول بني اسرائیل یې ملګري دي، او زما ډېر لوی مال دی، دولت دی، او زه خشته مې او ما ته پیغمبري میلاو نه شوه. دا ولې؟ په دې حسد کې پروت و. قرآن شریف کې الله وایي قارون له خدای دونه مال ورکړی و چې د مال د خزانو کنجانې به یو لویې ډلې ګرځولې، یو کس دوو کسو دریو کسو د هغه کنجانې نه شو ګرځولې. او یو ځل وي د اختر ورځ وه، په یو لوی شان او پروتوکول کې راووتل، قشته جامې یې چولې وې او کادیګانې یې چولې او بنګړي یې چولې و، پخوا به د سړو هم بنګړي یې چول لکه دا ګړی چې زمونږ خلک اچوي، او خشته جامې او پیزار، او څوک نوکران ترې مخکې ځغله او څوک ترې وروسته ځغله، او اتین شن او منډې تړلې. چې کوم خلک وو دنیادار هغې وي اوهو ارمان که داسې عزت او مال زموږ وي لکه د قارون چې دی، او چې کوم نیکان بندګان هغې پام کوئ ګورې دا د دنیا لږ مال دی. او د قارون سپیره ژوند هم برباد دی، د موسی علیه السلام سره حسد لري، برداشت یې نه شو کولی د موسی علیه السلام. نو یو ښځه ولمسوله، وی چې کله موسی علیه السلام تقریر ته پاسي نو ته به پاسې الزام به پرې ولګوې چې د ما نه د ګناه مطالبه کړې، دومره لکونه روپۍ به درله درکړم. پیسو ته خو څوک نشي ټینګېدی چې موسی علیه السلام څنګه تقریر ته پاسېد. د دنیا مجبه د بني اسرائیلو ناسته ده، قارون هم پکې ناست دی چې د نن به زما رترز وي موسی علیه السلام ذلیله شي. روح عزت چې خدای چاله ورکړي قسم په خدای کې چې څوک رښتې شي، او چې خدای څوک ذلیله کړي څوک هم ولې عزت نشي ورکول. جنۍ پاسېده بیا کېناسته، خوله نه شو کولی، بیا پاسېده بیا کېناسته، بیا پاسېده بیا کېناسته. حضرت موسی علیه السلام پوه شو، قارون ورته ویل جنۍ څه دی ولې پاسېدې؟ مطلب دا چې چا به خبره کوه ابه کېناسته، بیا به پاسېده. قارون ورته څه وی پاسې وکېنې؟ موسی علیه السلام پوه شو جنۍ ولې پاسېدې؟ وی صاحب مانه غلطي شو، زه یو مقصد له چا راله پیسې میسې ویلي دي چې دا خبره به کې، خو د خدای نه یریږم نه وایم. وی چا درته ویلي دي؟ وی دغې قارون. څه راته ویلي دي؟ وی په موسی علیه السلام باندې الزام ولګوه، خو الله نه یریږم، د خدای پیغمبرې مخ نه دي نورانیت او رڼاګانې خیږي، زما توبه د ما معاف کا، نه ویم دا خبرې نه کوم.